على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. یو سړی واغه بازار کې غلام خرڅولو نو چا څه اخستو هغه تیلو څه دي کې خو څه عیب نشته ده او دې څه نور غیبونه ورکې نشته خو صرف یو عیب ده هغه دغه ده څه چغلخور ده لکه موږ تاسو پښتو کې ودی څه شیطان ده یو ولا خبره بل ته رسي او بل ولا بل ته رسي ناکس وتی چې د دوره لوی خبره نه ده چې چغلخور ده یا شیطان ده زه به درنه واخلم ما ولا خدمت پکې ورنوای خستلو کور ته راوستو څه ټیم پورې زندگی تیروله یو ورځ دې آقا ولا بیبي ته ستا ته پته شته اتا ولکم خوند هغه بل وده اراده ده هغه بل وده کوي نو دا بی وتی چې به زه څه چل وکم او زه ته به داسې وکړي چې ته به د خپل خاوند ولا ګیري دي ځای نه چاړې سره څه کله څملي که نه به یې څو ویښته ونه راکټ که بیا هغه دم درو به وکړو بس بیا به دویم واده در باندې نه کوي یا به تا ته طلاق نه دیر کوي او دا خو ډېره ښه خبره اسانه ده او دا خو زه وکم اوس دا شیطان سړی دی دی ولا زنانه ولا خوند ته ویرولو ستا ته پته شته چې تا ته د خپلې ښځې ارادې ښې نه دي ته مړوي اراده یې درته کړې نو داسې وکړه چې شپې کله څملي که نه ځان خوبیوله نه کړي صرف سترګې پټې کړه چې هغه محسوسه کړي چېرې دا خو لکه خوبیولي شوی ده دا سړی یا به ته ټول منظر وګورې چې څرنګې دا او څنګې نه ده دې سړي هغه شی ته وکړلو هغه غلام له خبره یې ومنله شیطان سړي خبره یې ومنله څه کله څملستو واقعي سره دي خو چاړه راخستې وه چې دې ځای نه لغونتې غا وکم ویښته ونه راکاټ کم نو چې لاس کې یې چاړه ولیده एकदम جذبې کې راغله چې واقعي سره دا خو لکه چاړه یې راپسې راخستې دا خو ما مړوي نو دې سړي له غاره واخسته چاړه هغه زنانه یې ورسره مړه کړله زنانه خاندان وله راغللو دا سړی مړ کړلو ایدي خاندان وله لګې شو هغه یې مړ دغه شی ته یو خاندان کې د یوې شیطني د وجې نه یعنې یو جګړه جوړه شوه یو دښمني ورنه جوړه شوه چې هغه سره د هغو خلکو وله خندنونو ته دا کیسه ورسېده اوس خو یو سړی ځکه ما د بیبي او د خاوند په مابین کې شیطني وکړه یا د ورونو په مابین کې مې شیطني وکړله یا کلي علاقې کې یو سړی د هغه شیطني کوي خلک جنګوي یو ولا خبره بل ته وړي بل ولا بل ته وړي دې سره په دنیا کې ډېر خرابۍ راځي فساد راځي دیو جن خو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې لا يدخل الجنه قطات چغلخور سړی په جنت نه داخليږي ځکه چې دا دی فساد جړ او دی نقصان اندغه ده چې دا خلکو کې دومره نقصان پیلاو کی چې د وجنا خلکو کې دشمنی راشي موږ دا معمولی ونه خبره ګڼو چې یو ولا ما بلته یو بل ولا می بلته یو دي څه چل وشولو نه دي ځکه بغض پیدا شي نفرت پیدا شي د بل مسلمان د پاره نو دیو جن نبی صلی الله علیه وسلم او قران کریم کې هم د نمیم ټکی ورته راغلی دا دین نبی صلی الله علیه وسلم هم منع فرمایلی چې تاسو چغلخوري مه کوئ شیطاني مه کوئ یو بل ولا او علماو ګناه کبیره کې لیکلی چې دا لویه ګناه ده چې کوم سړی چغلخوري کوي او یو ولا خبره بل ته رسوي او بل ولا بل ته رسوي او شیطاني کوي ټول مسلمانانو ته پکار دغه راز متاسو د دغه لوی ګناه نه ځان ساتو